بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه احسان وزیر سوشل ورکر. نن یو ځل بیا تحصیل ډومیل چې کوم زوړ روډ دی، لکه ډېره خلک ورته وویل، ریکویسټ ورته وکړه چې دغه بنارش کې خبره وشي. موږ مخشه هم ویډیو کړې وه او د موجوده ډي سي عطاالرحمن صاحب ته موږ یوه پروګرام شوي وي، نو ده وویل چې انشاءالله زه طریقه جوړوم. خو موږ اول خپل د چې کوم موجوده ایم پی دی شهرعظم وزیر صاحب نه دا ریکویسټ کړي چې شهرعظم صاحب ته خو خلک یې سپورټ کړلی، ووټ یې درکړو، بار شوله، اوس یو کول دی تقریبا تېر شه. تو ته په چار دی چې په خپله علاقه کې څه خو وکړې کم از کم، او که تو ته فنډ نه میلاویږي بیا په چار دی چې سړی استعفا ورکړو، غیرت وکړو، پښتو وکړو د وطن په سر باندې چې یاره مته فنډ نه رسکوي، خپل چې کوم خاک مې دی یا احتجاج وکړه. موږ وې تو سره وي، خو نه ته احتجاج کې ته دوله پروت یو د دغه علاقې ډمیل خلک د دغې روډ د وجې دومره اکسیډنټونه وشول چې هر سړي ته پته ده چې اکسیډنټ دلته کېږي. که نه وي دا ډمیل خلک خامخا او ځنې خبر وي هر سړی. نو موږ شهرعظم صاحب تو ته هم ریکویسټ کوي چې په دا علاقه باندې زړه وخوره، دا د تو علاقه ده، د غونډه خلک علاقه ده، او دا روډ ډېر زیات خراب دی. 3-4 کیلومتر تقریبا دا روډ دی د ډمیل نه ونڅه پنجاخیله رسه. او که شهرعظم صاحب تو نه کېږي بیا موږ آخر کار موږ ته ویل که نه وي چنده وي ته سټارټ کړي. او زه عطاالرحمن صاحب ته ریکویسټ کړم، ډیپټي کمشنر بن او کمشنر بن عادل صدیق صاحب ته ریکویسټ کړم چې د موږ دا روډ مسله د کا بیوټیفیکیشن پروجیکټ ورسې یا رغلی وي، نو هغه د الله رضا دپاره موږ سهول ته کې ریکویسټ کوي ضلع انتظامیه ته چې دا یو روډ چې کوم دی 4 کیلومتر دی یا 5 کیلومتر دی پنجاخیله رسه، دا په دا پروجیکټ شو وچوئ چې دا علاقه ته سهولت میلاو شي. موږ دغه مسلې ډېرې دي، خو دا روډ مسله ډېره زیاته موږ ته تکلیف دی ځکه چې پیره تحصیل ډومیل په دا باندې سره کنیکټ شوی دی د هایوې نه ونڅه تر د ډومیل رسه. چې څرنګه روډ ډومیل شه جوړ شو چې تو چې وینئ علي اصغر صاحب جوړ کړ روډونه په چار، خو دا وه چې دا 4 کیلومتر دا جوړ کړی وای، خو چلو نه وشوله. موږ موجوده ډي سي صاحب نه دا توقع لري انشاءالله او ریکویسټ ورته کړو چې په دا باندې زړه وخوره، که بیوټیفیکیشن پروجیکټ وي موجوده او یاردریم وي چې دا ډمیل روډ 4 کیلومتر روډ ته په دا ای ډي پي شه وچوي، بیا موږ یې تو ډېره شکریه ادا کوي.